اعراف څلورمه رکوع تقریبا او د سپارې اوله رکوع ده. سوره احزاب چې کوم دی دا یو مشهور جنګ و، ټول عرب جمع شوي قبایل او مشهوره واقعه ده بنو قریظه په هغې کې چې کوم دی نو خیانت هم کړی و. د اوس سردار حضرت صاحب رضی الله تعالی عنہ چې د دې یعنی خلیفه وو هغه حکم مقرر شوی دا ټول واقعات تاسو اورېدلي. په دې رکوع کې خصوصا الله تبارک وتعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې زموږ د استاد امید دی د دې امت موریانې هغه چې کوم دی نو مخاطب کړي. د دې وجې نه چې زموږ د میندو یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو کور دا د قرآن عظیم د دین د وحی سرچشمه ده، لہذا الله رب العزت ورته سخت هدایات بیانوي. څومره چې مقام اوچتي د دې په ډېر زیات خیال ساتي. بعضې خبرې د فتوی په لحاظ علماء کرام کولی شي اکثر په عام مجموع کې یا په عام حالاتو کې د تقوا په بنیاد باندې خبره کوي، ځکه چې د یو عالم سړي عمل هغه په عامه معاشره کې چې کوم دی نو هغه خلک ورته متوجي. د دې وجې نه هغه ډېر احتیاط کوي، هغه سره نسبت دی د علم. نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیان د خصوص کې سرچشمه د وحی او د قرآن او د شریعت او د دین او د اسلام بنیاد همدا دی. نو الله تبارک وتعالی په دې رکوع کې هغې ته هدایات بیانوي او بیا ورته وایي چې تاسو ته به ډبل سزا یا ډبل جزا ملاوي، ځکه یو تاوان بل کم کې رسي او یو ستاسو خپل دی. د دې وجې نه دلته ورته وایي چې تاسو ومن یقنط منکن لله ورسوله ومن او هغه څوک ستاسو نه یقنط چې تابعداري فرمانبرداري منکن ستاسو نه ای بیبیانو لله د الله تعالی ورسوله او د هغه د پیغمبر وتعمل او عمل کوي صالحا نیک نؤتها اجرها نو ورکو به موږ هغې ته اجرها اجر د هغې ثواب د هغې بدله د هغې مرتین ډبل مرتین دوه کرته واعتدنا او تیار کړي دي موږ لها د هغې لپاره رزقا کریما، رزقا رزق روزي کریما د عزت یعنی د جنت بدلې هغې لپاره تیارې دي. یا نساء النبي اے بیبیانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لستن نه یې تاسو دا لام د تاکید لپاره راځي او نون ثقیله د تاکید لپاره هرگز نه یې تاسو هیڅ چرې نشئ کېدی تاسو که احد من النساء په شانته د نورو ښځو دلته راشه یا نساء النبی اے رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو لستن هرگز نه تاسو که احد من النساء د نورو ښځو په شان. تاسو ته ټول امت ګوري، ستاسو تاریخ لیکلی کېږي، تاسو نمونه به چې کوم دی نو تر قیامته پورې ګرځئ، نو تاسو د نورو بیبیانو په شان نه یې. ان اتقیتن
که چېرې تاسو تقوا اختیاروئ نو د هغې تقاضا دا ده فلا تخضعن بالقول نو تاسو به نرمي نه کوئ په خبرو کې. حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه لیکلي تاسو د ټول امت میندې نو تاسو به د مور په شان سخته خبره کوئ چې داسې کوئ داسې کوئ. هسې عامو بیبیانو ته د شریعت د دې ځای نه معلومېږي د شریعت دا حکم دی چې هغه به قصدن عمدن په لهجه کې نرمي نه اختیاروي. ولې پاکوالي په معاشره کې نه پاتې کېږي. میلان چې کوم دی نو هغه خراب طرف ته ځي. نو د دې وجې نه وایي چې ان اتقیتن که چېرې تاسو تقوا اختیاروئ نو فلا تخضعن نو هرګز به تاسو نه نرموئ او نه به پستوئ بالقول خبره پستې خبرې خوږې خبرې به نه کوئ. د ضرورت په بنیاد که ضرورت ډېر شي نو تاسو به امت سره داسې سلوک کوئ لکه مور چې سړي ته څنګه وایي داسې کار وکړه ضرورت په وخت نو داسې نرمې پستې خبرې به نه کوئ. ولې فیطمع یا تمه پیدا کړي الذي د هغه سړي فی قلبه مرض چې د هغه په زړه کې مرض دی د فحاشۍ مرض د میلان مرض دی او یا د هغه طبیعت دی د انسان طبیعت دی. وقلنا او وایه تاسو قولا خبره معروفا لکه سخته دلته د معروفا نه مراد چې څنګه عرف کې مور خبره کوي څنګه عرف کې میندې خبرې کوي او یا معروفا نه مراد د ضرورت خبره چې کومې د ضرورت یې سیوا نه نو تاسو د ضرورت مطابق وایئ او سخته وایئ. وقرنا او کینې فی بیوتکن په خپلو کورونو کې ولا تبرجنا او سینګار مه کوئ تبرج الجاهلیت الاولی تبرج د سینګارولو الجاهلیت د جاهلیت الاولی دا اولی ټکي دا دی چې د ښځو چې څنګه پخوانی رواج دی پخوانی رواج دا دی چې کله میک اپ وکړي او سینګار وکړي نو دا وایي چې اوس یې چاته وښیم دا مزاج دی د ښځو. که چېرته ګړی واچوي نو ډاکټر صاحب کې به یې خامخا هغه بره ځای داسې راجولي زما دا ګړی لږه ښکاره شي که نه اوس ګړی ډېرې بیا پخوا به ډېره داسې خاص که چېرته داسې بنګړي واچوي د سرو زرو یا د څه نو کوشش پیدا وي چې دا خلک ووي نو کله چې سینګار وکړې نو د دور جاهلیت په شان د جاهلیت اولی په شان چې څنګه ستاسو عادت وو پخواني هغه شان به نه کوئ. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته هدایات بیانوي وایي لورې تا ته یې ویمه انګورې ته یې ووره نو چې بیا د پیغمبر بیبیانو ته دونه سخت هدایات بیانوي نو ما ورته عام خلک چې کوم دی نو پکار دی چې په دې کې ډېر احتیاط کوي. دویمه دا ده که نه چې تاسو ګورئ ډېرو ځایونو کې دا دین چې کوم دی نو دې داسې بل شان غوندې رنګ اختیار کړی خاص کر پنجاب کې یا بعضې د دې ځای علاقو کې هغه تا ته وایي بس پیر صاحب شته که نه پیر صاحب شته که نه تر دې حده پورې چې مونځونه هم ورته هغه معاف کړي او نه د جمعې مونځ هم لکه یو زده کوي یې هم نه وایي بس موږ به د پلانکي صاحب مولیدان وي مولیدانو دپاره د خواري او د محنت او د تربیت ضرورت نشته د بیبیانو دپاره شته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو دپاره دومره سخت تربیت شته او د مولیدانو دپاره نشته. زما محترم ورونو د دې وجې نه
ورته وایي ولا تبرجنا تبرج الجاهلیة الأولى سنګارونه مه کوئ څنګه چې به پخوانو سنګار وکړو ګرځېدل به او خلکو ته به یې ښه نو داسې تاسو مه کوئ واقمنا الصلاة او لمونځ قایم کړئ ته وایې دا کار رانه نه کېږي ته وایې دا کار رانه نه کېږي نو خدای پاک وایي په لمونځ خواري کړئ نو د لمونځ دې سره څه تعلق دی وآتینا الزکاة وأطعنا الله ورسوله اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله او زکات ورکول او منځ کول دا تبرج الجاهلیه سره یعنی دا جاهلیت په سرینه څنګه وځي دغه چې کوم دی انټیبایوټیک پکار دی امور مصلحه امام شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه دی احکامات ته امور مصلحه وایي او دی یعنی منځ ته زکات ته روجې ته دا امور مصلحه دي دستانه امور انتظامیه نه سمبالیږي امور انتظامیه دا دي چې د جاهلیت په شان چې کوم دی نو کار مه کوه امور انتظامیه دا دي چې داسې میک اپ مه کوه داسې چې کوم دی نو شوشه مه کوه چې خلکو ته ښه نو زما محترم ورونو د دې لپاره که چېرې امور انتظامیه کې زموږ ستاسو نه د هغې تابعداري نشي کېدی نو د هغې لپاره نسخه استعمال شوې ده د امور مصلحه چې مونځ ډېر کا پخپله به ټیک شي رڼا به پیدا شي محنت او مشقت به وشي د الله رب العزت مهرباني به وشي نو په نورو څیزونو کې به هم تکړه شي مونځ د دې لپاره نه دی چې د نورو څیزونو هغه کار به په دې وشي مونځ د دې لپاره دی چې مونځ کې زموږ ستاسو اصلاح وشي چې څنګه غوږ څنګه سترګې څنګه لاس په هغه ځای څنګه رکوع په هغه ځای څنګه سجده په هغه ځای د خدای د حکم مطابق نو قیام د مانځه دا د امور مصلحه نه دی دا امر مصلح دی د دې لپاره چې دا امور انتظامیه باندې عمل کول بالکل اسان شي دا داسې نه کېږي نو مونځ ته متوجه شي تهجد ته نفلونو ته فرض په خود دی وآتینا الزکاة او زکات ورکوئ چې دا د مال او د دنیا محبت لږ راکم شي د زکات اکرام زکات کې ډېرې فایدې دي یو په ټوله معاشره کې نورې برایۍ دا ختمېږي ځکه خدای پاک وایي سود ختم کړئ سود سره ډېرې برایۍ رادننه کېږي او زکات ورکړئ زکات سره ډېرې برایۍ چې کوم دی نو هغه بار کېږي او د ټولو نه زیات دا دی چې په تا والي هم کم شي د دنیا د محبت نو یا زکات یعنی بدني مشقت او محنت او مالی مشقت او محنت سره به دا شی وشي چې واطعنا الله او اطاعت د الله تعالی کوئ ورسول فرمان برداري د خدای او د خدای د پیغمبر وکړئ یعنې تاسو خواري او محنت کوئ او د اصلاح کوشش وکړئ انما یرید الله او دلته اوس وجه بیانوي چې د الله تعالی مقصد په خلکو باندې سختي کول نه دي بلکې د خلکو پاکول دي معاشره صفا شي بیبیانو ته صح هدایات دي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته هیڅ نرمي ورسره ونه شوه نو خدای پاک وایي ځکه ورسره ونه شوه چې مقصد څه دی انما بېشکه دا خبره ده دا انما کلمه ده حصر ده خبره دا خبره ده بله نه ده انما دا خبره ده بله خبره نه ده یرید الله چې اراده کړې ده الله تعالی لیذهب عنکم الرجس لیذهب چې یوسي عنکم ستاسو نه الرجس پلیتي اهل البیت ای د لوړ کور خاوندانو ای د مرکزي کور خاوندانو ای اهل بیتو ای خاوندانو د خاص کور ویطهرکم او چې پاک دي تاسو تطهیرا په سمو پاکولو سره تاسو ولې ډېر پاک پکار یې ځکه تاسو راهنمایان یې سرچشمې یې د دغه ځای نه د وحی ابتدا ده نو تاسو لپاره چې کوم دی نو پاکي دا د نورو خلکو په نسبت ډېره ضروري ده
وذکرنا یادوي ما هغه یتلا چې تلاوت کولی شي فی بیوتکن ستاسو په کورونو کې یعنی ستاسو کور کې قرآن نازلېږي نو آیات کې من آیات الله د آیاتونو د الله تعالی نه والحکمه او د علم خبرې زده کې د عقل خبرې زده کې د پوهې خبرې زده کې مهذب خبرې زده کې د خلکو چې کوم دینو سم راهنمایي کوي واذکرنا یاد کې ما یتلا فی بیوتکن قرآن چې ستاسو په کور کې تلاوت کېږي من آیات الله دا د الله تعالی آیاتونه دي والحکمت او حکمت زده کې د هغې علم زده کې د هغې پوهه زده کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت دی د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت دی چې موږ به لس آیاتونه زده کړل او بیا به د هغې په معنا او مقصد ځان پوه کړ بیا به پرې عمل وکړو نو بیا به نور لس زده کړو زموږ په معاشره کې ابن ابي ليلى یو ډېر لوی ولي الله او ډېر لوی عالم تېر شوی دی هغه وایي ما ته چا وایي چې دلته یو بیبي ده او ډېر قرآن باندې پوهېږي نو وایي ما د خواهش وکړه چې د هغې مجلس ته راشم ما ورسره ما دې تپوس وکړو ما تعارف وکړو نو وایي چې ما ډېره خوشحاله وایي بیا ما ته وایي چې تا نن کوم قرآن ویلی د قرآن په حوالې خبره وشوه وایي ما ورته وایي چې نن ما خو ماښام کې سوره هود تلاوت کړې نو هغې وایي چې ته په یو ماښام کې سوره هود څنګه تلاوت کولی چې زما په یو هفته وشوه زه په یو آیات کې کوشش کوم او غور کوم فکر کوم سوچ کوم نو یو هفته وشوه چې د سوره هود نه وتلې یو هفته وشوه د دې وجې نه ټولو صحابو د شپې تلاوت تاسو ته پته ده په تهجدو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کله کله یو آیت کې ونښته او ټوله شپه به په مانځه کې ومکه یو آیت تلاوت کوو دا په توکل چې بمون داسې غره او په توکل کې داسې غره وایي چې دا ولې نو زه اوس مولا نه یم ولې دا صحابه چې کوم دي دا ماشومان مو مدرسه کې موږ داخل کړي اوسو خو د خدای آیاتونه نازلېدل او هغه به ځان پوهیو بیا به یې یادول په یو جنګ یمامه کې 200 حافظان صحابه چې کوم دي دا شهیدان شوي 70 کسان بدري صحابه چې کوم دي دا شهیدان شوي زما محترم ورو د 60 کالو نه پس د 60 کالو د 13 کالو فالویوالي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خدای په خپل کمانې لېږلې مګر د امیانو لپاره به پیغمبر لېږلې د امیانو لپاره دا اوس قرآن یو آیات به ما ته څنګه ووایه د دې مطلب څه دی بیا به دې عمل څنګه وکړو بیا مخکې بل زده کوه او په دې باندې غور کوه د دنیا کې امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې په دنیا کې د امت اول سر اصلاح پس شوی ده نو د اخر سر به باقي کېږي او هغه قرآن د صحابو په زمانه کې ټول تفسیرونه چا لیکلي نه وو خو په دې متن کې هغې ډېر ورلو او ځان یې پرې پوهیو او وایي دا تا څنګه اورېدلې دا تا څنګه اورېدلې په هر حال الله رب العزت دې موږ ته تاسو ته خو دا بیبیانو ته هدایات کې خصوصي وذکرنا او یادوي په یادو زده کوي تذکره کوي بار بار وایي ذکر کوي لکه سړی چې کوم شي بار بار وایي نو تاسو یادوي ما یتلا فی بیوتکن چې ستاسو په کور کې کوم تلاوت کېږي مطلب ستاسو کور کې قرآن نازلېږي من آیات الله تعالی تعالی آیاتونه والحکمه او دا حکمت څوک وایي دا حدیث او حکمت چې کوم دی نو دا عقل کم وایي پوهې کم وایي ځان پوهه کوي او د علم خبرې زده کوي ان الله بېشک الله تعالی کان دی لطیفا ډېر باریک بین دی دا آیاتونه داسې په یو ورځ
یو ورځ پړومبې ورځ کې سړی یو شان پوهېږي چې سار دغه ورکوي بل شان پوهېږي او داسې ورو ویښ ته کوزېږي او ملګري چې کوم دی نو دا روزي دا خو سمندر دی نو الله تعالی ان الله بشک الله تعالی چې کان نه لطیفا باریک خبیرا او خبردار تو نه پورې استادو بیا مبارک شه تاسو ته خدای پاک او موږ او تاسو ته الله پاک توفیق راکړي د قرآن د کوهشتمې سپارې د پوهېدو الله دې موږ او تاسو پوهېږي نو رڼا دې نصیب کړي کوهشتمه سپاره الله دې موږ او تاسو له موږ راکړي او بار بار دې موږ او تاسو دا واورئ او زده کړي او بس کول په دې کې نشته نو تاسو ټولو ته مبارکي وي تاسو نن کوهشتمه سپاره شروع کړه او الله دې توفیق درکړي چې بار بار چې کوم دی کوهشتمې سپارې باندې بیا او دغه شان په نورو سپارو او راتلونکي قرآن زما محترم وروڼو په اصل کې دوه قسمه نعمتونه دي یو نعمت د دنیا دی یو نعمت چې کوم دی نو هغه د دین دی دا د دنیا نعمتونه چې څومره دي دا په اصل کې نعمت نه دی دا په اصل کې فضل نه دی دا په اصل کې رحمت نه دی خدا ته رحمت جوړولی شي دا په اصل کې ازمیښت دی امتحان دی چاله چې څونه مال ورکړی دی نو د دې تپوس پکې کېږي نو دا خو ازمیښت یې پتا کړی چاله یې نه دی ورکړی دی هم ازمیښت دی د دنیا څومره سیزونه چې الله رب العزت صحت چاله خدای پاک ورکړی دی ځواني خدای پاک چاله ورکړی ده دا ځواني هم ازمیښت نو دا ازمیښت په باس امتحان دی دا په باس کول غواړي او نن موږ او تاسو خدای پاک قرآن ته کېنولي دا رحمت ځکه د دې به څه کېږي د دې به بدل ورکولی کېږي دنیا چې کومه ده د هغې به بدله اخیستلی شي تپوس به کېږي چې دا څنګه نو په اصل کې دا دنیا چې ده دا ازمیښت دی او دا قرآن چې کوم دی دا خو رحمت او دا خو حکمت دی او دا چې کوم دی نو الله رب العزت چاته په رحمت متوجه شي نو هغه ته او دې ته خیر کثیر خدای پاک لري دا خیر دی او هغې کې خیر او شر اچول ستا په لاس کې دي په ځوانۍ کې قیمتي نعمت دی خیر پکې اچول ستا په لاس کې دي او که شر دی پکې واچو هم ستا په لاس کې دا له خدای پاک اختیار راکوي نو د دې وجې نه الله رب العزت دې موږ او تاسو ډېر لوی خیر نصیب او د دین الله رب العزت دې موږ او تاسو د دې چې څوک شکر ادا کړي نو هغه ته خدای پاک زیاده کوي په هر حال یو نشست خدا و که تاسو وایي یو وارې به بیا هم واړه تاسو دوباره وایئ ومن یقنط ومن او هغه څوک یقنط چې تابعداري کوي منکن ستاسو نه بیبیانو لله د الله تعالی ورسوله او د هغه د پیغمبر وتعمل صالحا وتعمل او عمل کوي صالحا نیک نؤتها اجرها مرتين ورکو بمونگا اغودا اجرها اجر دا غو دا بیبیانو مرتين ڈبل او مخی چی کم دینو ویلی چی ڈبل سزا بخونا ملاوی یعنی بفاحشت من کن بفاحشت مبینت یضاعف لها العذاب ضعفين اجر بمستاسو ڈبلی او سزا مقبل ذکر تاسو کو سرچشمې د قرآن کې چې کوم دی نو بیا خدای پاک په تاسو داسې رحم کړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات ګرځولي دي نو ډبل واعتدنا لها رزقا کریما واعتدنا او تیار کړی دی موږ لها رزقا کریما رزق د عزت والا د جنت یا نساء النبی اے د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو لستن كأحد من النساء لستن نيتاسو كأحد من النساء بشان تدنور خزو تاسو دنور خزو بشان نه
ان اتقيتن فلا تخضعن ان اتقيتن كشرطاس تقوا ولا كان کوي نو تقوا پس کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابهونو تاسو ته چې دا خزو جنت پس کړي خزو پس جنت کړي نو ټول خپل پر سوچو په بهر حال حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لاړ او د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها نه تاسو ته وی تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حسن دی اوریدل چې دا خزه به جنت ته پسځي هغه به اوریدل دي دا خزو جنت چې کوم نه په پردا کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خزو جنت چې کوم نه په پردا کې دی دا د چانه تاسو ته وی دا د رضی الله تعالی عنہ نو دلته وی ان تقیتن کچریتاسو تقوا کوي نو فلا تخضعنا نو بیا بنخکته کوي نو پستوي دل قولي خبره پسته خبره باندې کوي ولی فیطمع الذی اسنچی تمولری هغه سړی په قلبه مرض چې دا په زړه کې مرضی د بے حیاي وقلنا قولا معروفا وقلنا وای قولا داس قول معروفا چې دا رواج مطابق دی چې رواج مطابق دا لکه څنګه چې مور بچی ته خبره کوي شابه پاسا داس کارو کا خلک سو وخت د دې منځله او سو وخت سبق کوي ته لا پروت شابه نو څنګه چې د مور سره پان کوي معروف مطابق او یا چې کوم دینو معروف چې کوم دی نو هغه داسې خبرې کوي چې هغه خبره چې کوم دی نو هغه دا کمه پیدا کړي وقرن فی بیوتکن او کینې تاسو په کورونو کې ولا تبرجنا او مسنګاروي ځان تبرج الجاهلیت الاولى لکه څنګه چې ځان سنګارولو د جاهلیت د مخکني چې څنګه د ښځو څنګه طبیعت او رواج دی نو هغه مه کوئ تاسو چې ځان سنګار کې او بیا په پیډونو ګرځئ څه اوس کوئی چاته چې څوک دې ګوري نه کنه جامې چې واجب ده د ښځو خواهش نو وایي تاسو داسې مه کوئ او که چېرې د دې نه نه شئ نو بیا خواري به بل شي وکړي علاج دی بیا انټیبایوټیک وخورئ واقیمنا الصلاة نو بیا مونځ قایم کړئ وآتینا الزکاة او زکات ورکوئ واطعنا الله ورسوله او اطاعت د الله تعالی او د رسول د کوي انما یرید الله بشک الله تعالی اراده کوي دا یذهب عنکم الرجس دا د سختۍ لپاره نه وایي د پاکۍ لپاره وایي چې تاسو پاک شئ خیر دې لږ سخته تېروئ انما یرید الله بشک دا خبره دا بله نه ده چې اراده کوي د الله تعالی یذهب عنکم چې بوځي ستاسو نه رجسا بلتی و اهل البیت اید لڑکون خاوندانو و یطهرکم تطهیرا او تاسو پاک کی پاکوالی سرا و ذکرنا یادوے ماها قرآن یتلا چه تلاوت کولی شی فی بیوتکن استاسو پکورنو کے من آیات اللہ دا یادونو دا اللہ تعالینا اغیس یادوے والحکمہ او باغی باندزان کویوے او دا عقل خبر ازدکوے د جاهلیت نه ان الله بشک الله تعالی کان دې لطیفا خبیرا باریک دې او خبردار دې